غیرتی انسان نه خصه تاسو ته پته ده په کمزور باندې بلاس نه چوتای. الله اکبر کبیره. تاسو دا کسی نه کنه او دا سپینګره بابا به گزار وکي. ورنن سبا زمون دا ډیر نوجوانان نه دي بدتمیز الفاظ به استعمالي. مشره الکه مشره څه دی؟ مشره نر دی کو خزه دی؟ مشره به چاره وسته کاکا جی اجي سیبو ماما جی دا خيستا الفاظ دي. مشره والله دا په ما ډیر بدلږي بس ته دا نوجوان چې د مشر ته وایي مشره مشر سي لکه پادب الفاظ استعمال وا. ګوره خام دا ملګری تاسو ولې دوکان چې د بابا به گزاره مو کو پشا پرې وته او د دې باوجود متخان دي نو قسم دې چې دا د اخلاق او اعلی درجه ده. خام زګه چې باغه چهره باندې دنیا خلق وتراله په دې ټیم کې خو کس وای کنه لکه وي کچ شوم خیال لګل غوسه شي خو دی خو په دې ټیم کې د په چهره باندې خکولا ده او مسکا ده. تاسو ته پته ده محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو فرناس ته او صحابه ته بهادر سوق ته مضبوط انسان سوق ته نو چا وی ده الله رسول علي صاحب دې سوق وی ده الله رسول عمر صاحب دې سوق وی الله د الله رسول حمزه صاحب دې مختلف صحابه رااله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمای نا 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 پهلوان او زورور انسان پتا سو کی هغه یو کسته چې د یو کس زور ورسری او مقابله کولې شي دا غي باوجود اوګه کته کی او وی چې لکه بسې تاو غټلا پښتو کې چې مونږ وای ما بیل او تاو غټلا اوګه کته کی سره د زور او سره د همت وای چې بس سید لکه ا پښتو کې مونږ وای بس دا خبره پرې ده لکه نو دا د ټولو نه زورور انسان دی. ښه دا ویډیو را مخې لراله والله دا چهرې ډېرې کمې شوي دي په بازارونو کې. بس په یو ارن باندې مړی کېږي په یو بیاسته باندې مړی کېږي په یو ارن باندې د خلکو ګریوانو ته خلک لاس اچي. تاسو خیال کړئ په دې گاډو کې چې کله نکل سړی ورټېږي یا غلطي ملکي وکړي یو بل ته داسې بد شي که نه الله الله ته به وایې چې ګریوان ته ور لاس اچو. جناب د نبوت د ټولو نه چوړ څه دی دا اخلاق دي. ښه الله اکبر. او په اخلاقو کې بهترینه درجه څه ده؟ کله چې غوسه شي بیا به د اخلاقو پته لګي مړه چې څوک دې وچیړي بیا به د اخلاقو پته لګي چې څوک تر درد کی بیا به د اخلاقو پته لګي. داسې د اخلاقو بد نه لګي. مولانا اختر علي صاحب تروره د کټ بر سر خلک پریدي تکیا پسې ګرځي د گاډي مخ کې سټ د اختر علي صاحب دی نو د صاحب بیا څه کار شو چې د خلکو سره جګړې کوي. کله چې په صاحب باندې مسله رااله او چا بي مخي وکړه چا ورته کنزل وکړو چا ورته نور مسلې وکړي بیا به د صاحب د ایمان پته لګي. بس الله دې موږ کې اخلاق راولي یار بهترین اخلاق. الله خوشاله کیږي.